بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شاه یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ملک چې کوم معاشي صورتحال دی، نو دغه صورتحال د وجې نه، دغه مهنګای د وجې نه د یو غریب سړي ژوند انتهایی ګران شوی دی. بیا که موږ وګورو نو په دغه کې کم چې سفید پوشه خلک دی، د هغوی ژوند انتهایی ګران ځکه دی چې دغه سفید پوشه سړی چې کوم دی د نه چاته لاس نیولی شي، نه چې کوم دی د نور څه ذریعه شته، او کوم چې د لیمیټډ ذریعه ده په هغې کې د ګزاره ګرانه ده. د دوو وختو رزق چې کوم دی هغه انتهایی به د ملک کې ګران شوی دی. بیا که موږ وګورو څنګه چې تاسو کتلی شئ په بیک ګراونډ کې دا د الخدمت فاونډیشن لخوا سستې روټي پروګرام چې کوم دی هغه په بریکوټ کې شروع شوی دی، او تاسو به زموږ په سکرین باندې لیدلی چې دې ته چې دا کم خلک په قطار کې ولاړ دی، نو دا همدغه سفید پوشه خلک دی چې دوی ته په 10 روپۍ روټۍ میلاویږي، نو دا خلک د دې نه فایده ضرور اخلي. را سره د دې علاقې د تحصیلي بریکوټ دغه ځوانان ملګري دي چې هغوی په کاوشونو باندې الخدمت فاونډیشن دغه د سستې روټۍ پروګرام کړی دی. را سره دوی موجود دي، خپل تعارف به را سره هم کوي او دا به راته هم وایي چې یاره څنګه یې په ذهن کې دغه آیډیا راغله چې دغه پروګرام یې په بریکوټ کې شروع کړو. تعارف به را سره کوئ او بیا به راته دا وایي چې یاره په څه سوچ په څه فکر مو دغه پروګرام راټول کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حیات خان دی، زه د ابوی سره تعلق لرم او زما د سوشل ورک ډېر زیات شوق دی. تقریبا د 13 وخت نه زه کوم خو داسې په فرنټ نیم راغلی دغه ټکه پکه مونږ کوو. نو مونږ اوس کوشش کړی دی چې مونږ کم تاسو چې سفید پوش دا خبره وکړه، سفید پوش ته مونږ زور په دې باندې کوو چې سفید پوش ته مونږ زور په دې باندې کوو چې داسې خلک چې لکه ما دا خبره مخکې هم کړې وه چې د هغو یو طرف ته که به څوک یقین نه کوي چې دا خلک به محتاج وي. زموږ یو ملګري ډېره ښکلې خبره کړې وه چې یاره ما یو کس ته راشن ورکوو، نو هغه ما دي چې نه مونږ ته خو ضرورت نشته، انکا ضرورتمن و خو د سفید پوشه د لاسه هغه غلی و. باقي که زه حالات ویم نو یو شعر دی وایي چې نور مونږ له هغسې د ځمکې لایق نه یو، د دنیا قامونه ستوري د اسمان دي. چې ګویره به ټول پېژنئ، هغې یوه خبره کړې وه چې دا مختلف قسم خلک چې تاسو تقسیم کړي د ذات په نوم، د مذهب په نوم، په قسمه قسم ژوند کې، دا ځکه چې تاسو د یو ظلم خلاف پیړ اواز اوچت نه کوي. نن هغه وخت راغلی دی که دلته کې نیشنل پارټۍ والا یو غلط کار کوي، پی ټي آی والا غږ نه کوي، د هغو پارټۍ والا غږ نه کوي، که بل کوي بل نه کوي، تقسیم شوي دي. او چې د کم یو کس حکومت دی که پای کې هر څه کېږي، پای باندې چا پروا نشته. په دې حالاتو کې به مونږ څه کوو چونکې مونږ واکمن نه یو، زموږ په لاس کې اختیار نشته. نو زه به دا خبره ټول خلکو ته وکړم چې تاسو مهرباني وکړئ، دا بالکل د قیامت هغه وخت نه دی، نه نفسي نفسي ده، نه د حشر میدان دی. کوشش وکړئ اوس هم په دې علاقه باندې خلک شته چې هغوی دومره صاحب جداد دي که یو بنده 50 کور نه ومنلی شي او هغوی د رزق ورکوي، دا عمل کې کمی نه راځي. او افسوس دا دی چې هغوی له بړه څوک ورکوي. زما نوم فهد دی، ابوی سره تعلق لرم. څنګه چې زما د ورور خبره وکړه چې مطلب فلاحي کارونو کې مونږ ډېر انټرسټډ وو، نو ماشاءالله مونږ خو خپل ویلفیر هم روان کړی وو، یوسفزی ویلفیر فاونډیشن که نه، نو د هغې د وجې نه مونږ بیا سوچ کوو لکه مطلب د تنور د روټۍ نن سبا چې دی وړه ډېر ګران شوي ول، هر چا ته ډېر تکلیف و دغه و، نو د هغې په وجه باندې د الخدمت والا په نور ځایونو کې سب پوینټس روان کړل چې هغې کې ډېره ارزانه روټۍ ورکوله. نو ما د خپل ملګرو سره ډسکشن وکړو، په یو بل کې کېناستو، بیا مونږ سپیندا ته توتي ته دوی ته ریکویسټ ورته وکړو، دوی په خپل مشران ته ووایي د هغې په دغه باندې دلته رالو. نو په ډېر آخرنو ورځې کې دی خو ماشاءالله راغلل، زنګ حوصلایزي وکړه او د هغې د وجې نه خپل دغه شاپ دلته کولاو کړو. نو دا په سبسیډایز باندې روټۍ ورکوي ځکه چې 10 روپۍ د عوام نه 10 به سره دوی خپلې کړي، نو مخکې دغه کوو. په دې کې خو مونږ سره دلته کې هم کنټریبیوشن نه سره کېږي، د دوی سره مونږ بیا جمع کوو، پر نو سره مونږ کنټریبیوشن کړی دی. نو مقصد مې دا دی چې لکه مطلب کم چې وس کېږي د چا وس کېږي، نو هغه مونږ له پکار ده ځکه چې تحصیلي بریکوټ خلکو ته دا میلاویږي، نو زنګ دی خلکو له پکار ده چا وس کېږي نو هغه دوی سره کنټریبیوشن وکړي او دغه پیسو کې د دوی سره مدد ورسره وکړي، ځکه چې دا ثواب میاشت هر چا ته په دې کې ثواب میلاویږي. ډېره مهرباني. دا راته ووایي چې د الخدمت فاونډیشن موږ ونیو په مختلف ځایونو کې هغوی دغه خپل کاوشونه شروع کړي. په تحصیلي بریکوټ کې سستې روټۍ چې کوم دا پروګرام تاسو شروع کړی، ستاسو نه به دا پوښتنه وکړم چې څومره سفید پوشه خلک دلته راځي او دغه روټۍ چې کوم دی هغه ستاسو نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مظفر شاه باچا ډېره مهرباني چې تاسو رالی او دا ګڼه هر څه سره تاسو په خپله باندې وکتل. تاسو ته پته دی چې په دې ملک کې د الخدمت فاونډیشن هر یو
مصیبت چې راغلی دی سخت راغلی ده هغوی لا تر اوسه پورې په هغې کې د ټولو نه وړاندې په منډه باندې روان وي او دغه سرته کوي دا چې زنګ د ملګرو دا دغه خوښه کړله چې یاره ځای په ځای باندې سسته تنور روټۍ لګېدلي ده دلته کې بریکوټ هم پکار دی چې یاره مونږ یو پوینټ به د بریکوټ نه سټارټ کړو باقي به نور مونږ بیا په نورو ځایونو کې هم دغه کوو نو نن زما د اندازې مطابق زمونږ شپږمه اوومه ورځ ده جی اوومه ورځ ده زمونږ زما خیال دی چې تقریبا د 140 خاندان مستفید خاندانو ته مونږ دا دغه هغه سوپیت پیش وته چې هغه کم لکه دغه دی او چاته ځان نشي ښکاره کولی هغو ته مونږ دا ورکوو د ډبله روټۍ ورته مونږ په 20 روپۍ باندې ورکوو او وړه روټۍ چې کومه ده هغه ورته 20 واله ورته مونږ په 10 روپۍ باندې ورکوو او انشاءالله دا هغه دا چې تاسو د تنور چې کوم دی دلته تاسو 20 روپۍ پی کوئ د غټې روټۍ 40 روپۍ پی کوئ دغه 10 روپۍ او 20 روپۍ چې کوم دی دا به الخدمت فاونډیشن د جبه بالکل دا 10 روپۍ او 20 روپۍ چې کوم دی د الخدمت فاونډیشن پکې د خپل جبه دی سبسټي دی عوامو ته ورکوي او نور د مخیر اثرات چې کوم دی حضرات چې کوم دی مونږ د هغوم ډېره شکریا ادا کوو خو مونږ په دې ټایم کې لکه نومونه نشو اخیستی ولې هغو د خیرات په نیت باندې مونږ ته هم ډونیشن کړی دی او مزید را روان دی کوي راته نو زه د هغه مشرانو او د هغه مالدارترینو خلکو هم ډېره شکریا ادا کوم چې یاره مونږ سره په دې ډونیشن کې هغو پوره مرسته کوي مهرباني جی کتونکو تاسو وکته چې الخدمت فاونډیشن دغه د سستې روټۍ پروګرام کړی دی او څنګه ما په سټارټ کې وې چې د ملک حالات داسې دي چې یو سفید پوشه سړی چې دی د هغه ژوند انتهایي ګران شوی دی څنګه چې صدر صاحب ووې چې د تحصیلي بریکوټ خلک چې دی دا په ډونیشن ورکولو کې په چانده ورکولو کې او د دا قسمه کار خیر کې بړ چړ کې حصه اخلي نو زما هم دغه مخیر حضرت ته خواست دی چې تاسو دغه لاین هم کتی شئ او دې روټۍ ته دغه ګڼه هم لیدی شئ نو دغه خپل چنده یا ډونیشن چې کوم دی هغه دوی له ضرور ورکوي ځکه چې د دې براه راست فایده چې کوم ده هغه همدغه سفید پوشه خلکو ته رسي تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچا له اجازه ورکوي د تل پاتې خدای په امان